داسې کافر به بیا ساتي نه، حفاظت به ولنه کوي، بیا به ترې سر وای. او کچرته دی ماته خپل قسمونه رستو د لوز نه، او تان لټي عیب لټي دین ستاسو کې، نو او وجنه مشران د کفر. لکه کې شعر کې د الله د رضا لپاره دا د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو او اردو دواړو کې. دا سورته توبه آیات نمبر 7 نواله تر 16 نمبر آیات پورې پښتو اردو کې ترجمه ده. د 2 نمبر آیات نواله تر 14 نمبر آیات پورې د پښتو اردو کې ترجمه ده. ویډیو اخر پورې ګوره، په غور سره اورئ، نو بیا به سمجھ کې راځي. چې ویډیو دې تر اخر پورې کتل نه اسه به سمجھ کې نه راځي. ها، او دا لایک کې او شیر کې، په لایک کېدو په شیر کېدو به الله پاک تاسو ته اجر راکړي. مونږ تاسو به قبرونو کې مونږ ته او خلک به د قرآن درس اوري، د قرآن ترجمه به اوري، او مونږ تاسو ته به اجر ملويږي. اوس شیر کا بیا بدن ير شي، اوس شیر کا د الله د رضا لپاره شیر کا. صحیح ده جی؟ اوس ویډیو مخه ته ګوره او وګ کېده. دغه مشرکان کافر کدی خپل د کفر نه د شرک نه توبه وباسي، 15 وخت مونږ شروع کی او زکات ورکول شروع کی، نو تاسو رونه دي. مسلمان د مسلمان رور دی. فاخوانکم فی الدین، نورونه دي تاسو په دین کې. دې ته وی دینی رور. یو د خلکو رسم رواج دی، لکه د نکاح وخت کې یو پردې سړی به کور ته دنده کی چې دې د پلانې دینی رور دی، هغه نه خو پرده ده، فرض ده پرده، دای څنګه رور دی؟ دای دینی رور دی او نور بی دینه رونه دي. ګوره مسله تر اخره پورې اوره، مسله چې د پوره اورېدلې نه، ویډیو د پوره کتلې نه، او مسله د په ځان دې پوه کړې نه، اسې به پته نه پوهېږي. ګوره دا مخې ته به تاسو ته انشاءالله قرآن ترجمه هم، قرآن الفاظ به هم ښه، ترجمه به په اردو کې او پښتو کې دواړو کې انشاءالله. یو ذمي کافر دی، تاسو ول خپل ملک کې ځای ورکړی دی، پناه ورکړی ده. کدی خپل لوز ماتی، قسم ماتی، او تاسو دین کې عیب لټی، طعن کوي، د الله باره کې ګستاخی کوي، د الله وحدانیت باره کې بدی ردی ہوئی، یا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان کی گستاخی کی، بے ادبی کی، یا د قرآن کریم توہین کی، یا د یو مسلمان سره چھیڑ چاڑ کی. لکه د حضرت عمر زمانہ کې یو زنانه په اوخه باندې ناسته وه، نو یو ذمي ولا چوکه ورکړه، نو هغه اوخه هغه زنانه کته وغورځوله، نو حضرت عمر دې راوغوښته او دې سزا ورکړه چې ته زما ملکی زما د مسلمان بې عزتي کوي. نو که دغه کافر قسم ماتی، لوز ماتی او دین کی عیب لټی، نو دې د کفر امام دی. فقاتلوا ائمة الكفر، نو وجنه مشران د کفر. د دې ځای نه اوس درس شروع شو او ویډیو اخره پورې ګوره. قرآن الفاظ به سره هم ښایي، په اردو پښتو کې به ترجمه هم کیږي. یو محاربین دي مشرکان بلوز، دویم هغه چې لوز پالي، او دریم هغه چې امن غواړي. اوس موانع ذکر کوي چې دې سره جنگ ولی ونشي. بعضو مسلمانانو زړه کې دا خیال راغلی و چې کله موږ مشرکانو سره لوز کړی دی، نو بیا ور سره جنگ ولی کو. دا غي الله جواب کوي چې دی خپل لوز مات کړی دی، د دې لوز په نشي حساب دی. کیف یکون للمشرکین عهد عند الله وعند رسوله، سرنگی کې دیشی، کیف یکونو سرنگی کې دیشی، دا استفهام انکاری دی، یعنی نشی کې دی. کیف یکون للمشرکین عهد عند الله وعند رسوله،
څنګه کې دیشي مشرکان لرا لوز الله څخه پیغمبر داغه څخه لوز نه ده نو ځکه ور سره او جنگي گئی الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام مگر هغه مشرکان چې لوزي کړي دي تاسو سره لکا بنو کنانا بنو زمرا پخوا د مسجد حرام کی فمستقاموا لكم نو کدی برابر ساتي تاسو لرا لوز فاستقیموا لهم نو تاسو هم برابر ساتي دی لرا لوز الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام مگر هغه مشرکان چې لوز کړي دي تاسو سره پخوا د مسجد حرام کی نو کدی خپل لوز برابر ساتي نو تاسو ور سره هم برابر ساتي ان الله يحب المتقين یقینا الله مینا کوي محبت کوي دو ساتي هغه چالرا چې ځان ساتي د بیلوزینا متقی دلته هغه چاته وي چې چا سره لوز وکي نو بیا یې پالي لوز نه ماتي بیلوزینا چې څو ځان ساتي نو الله ور سره مینا ساتي کیفا سرنګي لوز کې دیشي ددي و ان يظهروا عليكم او کدی غالب شي تاسو باندې لا يرقبوا فيكم نو لحاظ نه ساتي تاسو الا دخل ولي ولا ذمه ند لوز تاسو ور سره ولې نه جنگي گئی کله دې مشرکانو چرته تاسو باندې لاس برشي نو ویل نه کوي و ان يظهروا عليكم كغلب واخلي تاسو باندې لا يرقبوا فيكم نو لحاظ نه ساتي تاسو الا دخل ولي ولا ذمه او ند لوز داسي بېمان دي مشرکان کافر بیا نه خپل ولای ته ګوري نه لوز ته ګوري خو بیا به مسلمان باندې دنګ نه کوي یرزونکم بافواههم خوشالی تاسو لرا په خپل خلو باندې وتأبى قلوبهم او انکار کوي زړونه د دې په خلی تاسو خوشاله ساتي حضورونه کاغذ یرزونکم بافواههم وتأبى قلوبهم خوشالی تاسو لرا په خپل خلو باندې او انکار کوي زړونه د دې واکثرهم فاسقون زیاد دینا لوز ماتون کی دي فاسق چاته وي چې کوم سړی بیلوزي کوي اشتروا بیاات الله ثمنا قليلا خو خیپا یتونو د الله لګ دنیا د الله دین پرېږدي قران پرېږدي او دنیا خو خی اشتروا غرقی بیاات الله په مقابله د قران ثمنا قليلا لګ دنیا فصدوا عن سبيله بندي خلق لرا دین د الله نا انهم ساء ما كانوا يعملون یقینا دی ډیر بد هغه چې کوم عمل کوي لا يرقبون في مؤمن لحاظ نکي د یو مؤمن الا د خپل ولي ولا ذمه ند لوز مخکي ویلی لا يرقبوا فيكم هغه عام او دې ته وی تخصیص بعد تعمیم دا خاص دی لحاظ نساتی د یو مسلمان د خپل ولای نه د لوز و اولائک هم المعتدون دغه دي د حدنا تیروتون کی فإن تابوا کچرت دی توبه وباسي واقاموا الصلاة پابندی شروع کی د مانځ
وآتوا الزکات ورکون شروع کی د زکات توبه وباسي مود شروع کی زکات ورکول شروع فاخوانکم فی الدین نستاسو رندی دین کی استاسو دینی رندی دغه مشرکان کافر کدی خپل کفر نه د شرک نه توبه وباسي پنځه وخت مود شروع کی او زکات ورکول شروع کی نستاسو رندی مسلمان د مسلمان رور دی فاخوانکم فی الدین نورون دی استاسو په دین کی دیتا وی دینی رور یو د خلکو رسم رواج دی لکه د نکاح وخت کی یو پردی سړی به کور ته دنده کی چې دی د پلانې دینی رور دی واغه نه خو پرده ده فرض ده پرده دای څنګه رور دی دای دینی رور دی او نور بی دین رونه دی فاخوانکم فی الدین نو دغه کافرون دی استاسو په دین کی کدی توبه وباسي مون شروع کی زکات ورکول شروع ونفصل الآیات صفا صفا بیانو آیتنا لقوم یعلمون ها قوم لرا چې پویږي وان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم دین یا خو هغه مراد دی لکه چې مخ کی تیر شو الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام هغه دوړلې بنو کنانا او بنو زمرہ وان نکثوا ایمانهم قدیمات کی خپل لوز من بعد عهدهم رسول لوز کولنا وان نکثوا ایمانهم قدیمات کی خپل قسمنا لوز به چې کله کونو قسم مې ور سره هم کو وان نکثوا ایمانهم قدیمات کی خپل قسمنا من بعد عهدهم رسول خپل لوزنا وطعنوا فی دینکم او طعن کوي تاسو دین کی طعن ستوي عیب لټول وطعنوا فی دینکم طعن لټي تاسو دین کی یو ذمی کافر دی تاسو ول خپل ملک زی ورکړ دې پناه ورکړې دا کدی خپل لوز ماتي قسم ماتي او تاسو دین کی عیب لټي طعن کوي دا الله بارکی گستاخی کوي دا الله وحدانیت بارکی بدی ردی ہوئی یاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان کی گستاخی کوي بے ادبی کوي یاد قرآن کریم توہین کی یاد یو مسلمان سره چھیڑ چاڑ کی لکه د حضرت عمر زمانہ کی یو زنانا په اوخه باندې ناسته وا یو ذمی ولا چوکا ورکړه نو هغه اوخه زنانا کته وګرځوله نو حضرت عمر ډیر اوغخته او د سزا ورکړه چې ته زما ملکی زما د مسلمان بی عزتی کوي نو کداغه کافر قسم ماتی لوز ماتی او دین کی عیب لټی نو دے دا کفر امام دے فقاتلوا ائمه الكفر نو وجنه مشران د کفر دا سی کافر بیا ساتي نه حفاظت په ولنه کوي بیا به نه سر وای او کچر د دی ماته خپل قسمونه رستو د لوزنا او تان لټي عیب لټي دین تاسو کې نو او وجنه مشران د کفر انهم لا ایمان لهم یقینا دا هغه دی چې نشته دې اعتبار د قسمونو د دی لا ایمان لهم د قسم نه دی د قسم اعتبار نشته دی د معتبر نه دی انهم لا ایمان لهم یقینا دا هغه دی چې نه دی قسم د دی نو وجنه لعلهم ينتهون خامخا چې منشید کفرنا الا تقاتلون قوما آیا نه جنگي گئی هغه قوم سره نکثوا ایمانهم چې ماته خپل قسمونه وهموا او اراده کړي وا قصد کړو به اخراج الرسول په وستو د پیغمبر علی السلام د مدینینا لکه مخکې انفال کې تیر شویو دی لوی منصوبه جوړ کړي وا
د نبی علیہ السلام د مدینی نوستو د وجلو آیا نه جنگیږي هغه قوم سره چې ماته خپل قسمونه خپل لوزونه او قصد کړو د وستو د نبی علیہ السلام د مدینې نه وهم بدؤکم او دی شروع کړي وا تاسو منی اول مرتين اولی ځل رومبه جنگ دی شروع کړي دي وهم بدؤکم اول مرتين او دی شروع کړي تاسو سره جنگ رومبني ځل اتخشونهم ایتاسو یریږي د دینا اے مسلمانہ ته د دې بېمان نه یریږي فالله احق الله زیاد حقدار دی زیاد لایق دی ان تخشوه چې یرو کې د الله نه ان کنتم مؤمنین زکه چې ته مسلمانې قاتلوهم او جنگيږي مشرکانو سره د جهاد او د قتال فائدې درته بیانې يعذبهم الله سزا باور کی دی الله بأيديكم پلاسون استاسو لاس بستای تور بستای شټ بد کافر ويخزهم وبشرمي دی الله وينصركم عليهم امداد بو کستاسو خلاف ددی ويشفي صدور قوم مؤمنين يخيب کی سنید قوم مؤمنانو ويذهب غيظ قلوبهم بو بزی غصا دزلونو د کافرانو سمره فائدې بیان شو اے مسلمانا کله چې ته jihad او قتال کوي کافر او مشرک سره نو یو دا فائدہ ده چې الله بستا د لاس دیله سزا ورکي دویم دا چې الله به وشرمي رسوا به کی دریم دا چې الله به تا غالب کی دیله به شکست ورکی سلورم دا چې ستا سینه به الله یخ کی ستا ارمانو چې کله به زب کافر وجنم نن ستا دلاس الله کافر مردار ک نو ستا زړه یخ شو سینه دی یخ شو او کافر کې ستا د پاره غوسوا نو چې کله تا مردار ک نو داغه مرګ سره داغه غوسه هم لاړه ويذهب غيظ قلوبهم بوبزي غوسه د زړونو ددي ويتوب الله مهربانتیا بو کی الله علی من یشاء په هغه چا چې د الله رضا شي والله علیم حکیم الله په دې حکمت والا ترغیب ورکی شوق جهاد تا ام حسبتم آیا خیال کوي ګمان کوي ان تترکو چې پری بخو دې شي بغیر د امتحان نه بغیر د جهاد نه اے مسلمان استاد خیال لې چې امتحان بن راځي د جهاد فرضیت بن راځي دا څه نه ده ام حسبتم آیا خیال کوي ګمان کوي ان تترکو چې پری بخو دې شي بی د امتحانا بی د آزمائشا بی د جهاد نا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او ندی سرګن کړي الله تروسا هغه څوک چې jihad کوونکی دتا سنا تاسو نه به الله مجاهدین بیلی سرګندی مخامخی با چې دا مجاهد دی دا وخلانه دی راغله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او تروسا ندی مخامخ کړي الله هغه څوک چې jihad کوونکی دتا سنا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا او نبنسی دغه مسلمانان بيد الله نا بيد پیغمبر دا غنا بيد مؤمنانو نا ولیجتن دوستانا درازداري تاسو دا ګمان خیال کوي چې تاسو به دغه سپری خو دې شي او تاسو کې الله مجاهدین نه مخامخ کوي او تاسو کې به هغه خلق چې صرف با الله سره مینا ساتي پیغمبر سره مینا ساتي مسلمان به د مسلمان سره مینا ساتي او خپل د زړه د راز خبره به صرف مسلمان سره شیر کوي کافر سره نه ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا او نبنسی دی بيد الله نه بيد پیغمبر دا غنا بيد مؤمنانو نه دوستان والله خبير بما تعملون الله خبردار دی په هغه چې تاسو کوم عملونه کوئ
ای ما ته وګوره ما ته وګوره اوس شعر کا اوس شعر کا بیا به د نیر شي څه کوې اوس شعر کا یا خو خدای پاکه